الرحمن الرحيم قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. دا اللہ اسماؤ کے یودر اسماؤ علیم عالم او علام دا غیر تفصیل لپاره منتلو او د سیدنا ابراہیم او د سیدنا لوط علیہم السلام دا واقع تذکرم کوله. دا غی وجه داوا چې عام خلق قصو باندې ډېر خرازي نو کمی قصه چې قرآن کې نا خو یقینا رښتینی عوامی قصه کم چې خلق کی ناغه یا حقیقت ته یا حقیقت نه ده ته شک شبه گنجائش پکې وي لیکن الله او رسول چې کوم واقعا او کوم قصه بیان کی ناغه واقعي صحیح وي درست وي. ابراہیم علیہ السلام واقعه کې موږ دا ویلو چې ملائک راغلو ابراہیم علیہ السلام پاغي پوه نشو دا غي وجه داوا چې هغه د انسانانو شکل کېو مونږ دا ثابتول غختل دا غینا چې په هر چیز باندې پویا الله دی عالم الغیب الله دی او دا وجه وا چې کله ابراہیم علیہ السلام غیل اسخه حلال کو اغي نه خړل نبيات هغه ويرید ایکم چې کوم سوال جواب او شکوي وي شکایتونو شبهات دا غي جواب ما کړل ته بعض خلکو خیال لای چې ملائک عالم الغیب دي هغه لپاره دا غي استدلال او دا غي جواب ما ترجمه کړل چې ملائک هم عالم الغیب نه دي انبیاء هم عالم الغیب نه دي جنات هم په غیب نه پويږي دارنګه اولیاء کرام هم په غیب نه پويږي فایګ مونږ وضاحت کړو کل غیب الله باز انبیاء ولا د باز غیب علم ورکی خوایت بیا علم الغیب نه وی هغه ته انباء الغیب وی علم الغیب ځان لسیز ده انباء الغیب ځان لسیز انسان چې پخپل حواسو پخپل سورسز کم شی معلوم کړي نه ته علم الغیب وی او چې د حالاتو په ذریعہ معلوم شي یا الله خبر کی هغه علم الغیب نه ده. علم الغیب هغه د مخلوق په علم کې نشي راتلی. الله چې وغواړي بعض انبیاء ہوتا بعض غیبونه ورکی دا غي خبرم ورکی او دا غي تعلق هغه عقیده سره عالم الغیب سره. مثلا جنت او جهنم زمونږ د پاره غیب ده مونږ نه لیدل هغه لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج پشپا الله بوتل ده هغه ورته خودلی دي تو ٹھیک ہے تفصیلی بیان نہیں خودلی اجمالی طور پہ خودلی خبار کیف انباء الغیب اور علم الغیب کے فرق دغه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشمیرا راتلون کے واقعات پیشن گوئے کړی دي. دجال برازی یاجوج ماجوج برازی نور والا مغرب نه روخیږي دا غټه غټه نخې چې هغه خول دي دا د الله د خبرونو د وجې خودل دا علم الغیب نه دی. علم الغیب ځان لسیز دی انباء الغیب ځان لسیز دی. هغې لپاره دا قصه چې مونږ کوله نو پای کې نقطې ما ښودلې وې یو دا چې کې ابراهیم علیه السلام په دې پوهېدو چې دا ملائک دي او انسانان نه دي ناغه به الله سخه نه لالو. بیا دویمه نقطه د هغه د ښځې وا و امراته قائمة فضحکت ښځې هم پرده کوله ځکه د هغې خیال لا و چې ګنې دا انسانان دي هغه انسانان نو په دې وجه هغې وخاندل چې دا مونږ په سم لانجه کې اخته شوي وو په دې وجه هغې په خپل حال وخاندل
اور تیر جمعہ کے منگ ویلیو چ بعض خلق د ضحکت معنی کئی حاضت. زجاج وی عرب دہک د حاضت پا معنی معنی نپیجنی دا صحیح معنی نہ دا. مفسرینو لکھلے دے بے شک لیکن عرب دا پدے معنی نپیجنی کم شے چ نادرستی بس اگر نادرستی دہک معنی حیز من سیز دا صحیح نہ دا. دہکت آگے و خاندل دا خندا وجہ دا ہم کے دیشی چاگے تا سرور راگے خوشحالی رالا چی اللہ و مال زوئے راگے. دہک پدے بانم رات لیشی چی منگا کم کسان انسانان گنلو اخو انسانان نو ملائکو نو پخپل حال والا خندا و رغلا. تو دارنگی دا دہک دا ہم کے دیشی چاگے تعجب خندا اکڑا. دا رستنے آیت حصہ دے سر دغه متعلق کی دیش اگر دا چې زما حالت تو گورا دا تیو کالو د شپیتو کالو بوډۍ نه بسا اولاد پیدا شي داغه خندا اگر تعجب خندا دا. مفسرین دلته کې دا درې احتمالات لګي پدېږي چې دا درې احتمال کې دیشي نور یو خزا د پردو سړو پمینس کې اسنه خاندي بلکہ دا غیر د خندا وجہ دک دریو کے یا وجہ کے دیشی یا دریو وڑ کے دیشی. مونږ دا استدلال کړو د دینا چې نبی او ولی ابراہیم علیہ السلام نبی دے دا خزا اغا صحابیہ دا ولیہ دا دوڑا پا غیب باندې نه پوي اور دا غیر زمن کے ما دا ویلیو چې جنات هم پا غیب نه پوي. بعض خلق و خیال لائے چې جنات استکشاف کئی کوشش کئی اگر زمونگ نے تیز دی زمونگ دغا رونا چې کم دا قسم استدلالات کئی اگر شاید خبر تا غور نہ کرے. دا خو حقیقت تے چې پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر کړی شوی دا حقیقت. اگر سحر کم ځای پروتو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پتہ نہ دکانداری بنکو دا دکانداری دا چھ جادو معلومی کوڑے معلومی منترے معلومی. سوال دائے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کراموں کے پیریان وو کو نو ایو تپوس دے جنات مومنانو کو نو تو کدا دمرا آسان خبر ہے او غیب معلومو لسان وے نستا پا خیال صحابہ کرام چی اغی خپل زان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی اغی دا استکشاف و بولے نکو چی دا کوڑی دی افلان کی دی پرتی دی پا دے باندے عالم دانا بینا سڑے ندو کی تر خلق واسے خبری دی چی رفتار تیز دے رفتار تیز دل شیعون آخر ازان لسیز دے طلب تلاش کول زان لسیز دے لیکن پٹ سیز معلوم اول بحث اغی گرے دا ځان له خبره او پیریان به څومره تیزی. آدم علیہ السلام قد څومره سل ذراعو یعنی سل غزو وایا پاکستانی 50 غزو وایا دا هغې عمرونه هم ډېرو هغې نه وروستو قدونه عمرونه کمی. تو دا قانون یوازې د انسانانو باره کې دی او که دا پیریانو باره کې هم دی او د پیریانو نه پته نه لګي د خلکو څه جوړ کړي. سیدنا ابوذر یو پیری نیولی و هغه یې نری غونده لیچی وه ما چې ورله زور ورکړه نو د هغه د خولې نه لاړې زما په لاس روبېدې هغه ما ته ویل چې زه په جزیرة العرب کې د ټول نه مضبوط پیری یم چې یو سړي ته پنجې له زور ورکړې او د هغه د خولې نه لاړې بهیږي دا پیریانو به څه قوت وي. سرعت ځان لري تیز رفتاری ځان لره لیکن دا هغې نه یو بو بلا جوړول چې داسې شی دی او دومره چلی پکې دومره چلی پکې هېڅ چل پکې نه. قرآن کې شته واضح ثبوتونه په دی. سلیمان علیہ السلام چې کله د بلقیس تخت راوغوښت هغه چا راوړل
قال عفریت من الجن، پیریانو کې یو عفریت غټ مضبوط هغه زبدا تعالی وروړم، خو سار چې ته راشي او تر کم وخته پورې ستا مجلس برخاست شوي نه 11:11 بجو پورې هغه پورې به مې تعالی راوړي. قال الذي عنده علم من الكتاب، هغه کس چې هغه سره د کتاب علم او هغه ویل زی تعالی راوړم قبل ان يرتد اليك طرفك، ستا د سترګې رب کې راوړم. دا څوک دلته کم چې د پیریانو خوري دي هغې دا وایي دا دي پیریانو راوړو. الذي عنده علم من الكتاب، چا پکې دا ویلي دا یو سړی و جي فلانې نوم یې آصف بن برخیه، هغه سره اسم اعظم و که په شب ملک و. دلته صحیح تعویل دا چې دا سلیمان په خپله و. انا اتیکا زدا تا ته راوړم قبل ان يرتد الیک طرفک، ته مازدیګره پورې ماسپښینه پورې ګورې ازې پیش کوم ستا مخ کې الله مالا معجزه راکړي. اوس برش پیریان هغې کې دومره قوتونه نشته دی. قرآن نه دا هم معلومه ده چې پیریانو ته به د خلقو چغې والې د هغې د نوم نظر نیاز منښتې به یې کولې، هغې ته به یې رامدد شوی. اوس هم ورته خلک ډېرې نه ماماګان وایي. فزادوهم رحقا، قرآن فرمائی داغی اگر رحق و دلال کی زیادے ولې راتو د خلقو د بزدلې د وجه، د خلقو د بد عقیده د وجه، عقیده برباد ده، بزدل ده، استقامت پکې نشته. نو پیریانو نه څه شی وګړي، د پیریانو هغه لوی چې هغه ته شیطان وایي، ابلیس وایي. حدیث کې سره دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویلو سره هغه لکه د مچ په شان دي. یہ خدا کا قوت ده، داسې خامخا د نشي نه خلکو شی جوړ کړی. دا د عقیدې ضعف دی، د عقیدې کمزوري ده. سبا د هغې استکشافي او سبا د هغې جهدي او سبا د هغې ترقي. غیب ځان له څیز دی او د هغې تیز رفتاري ځان له څیز دی، دواړه ځان نه خبرې دي. غیب معلومول شوی نو قرآن مجید چې کوم واقعه بیانې د سیدنا سلیمان علیه السلام چې پیریانو باندې هغه بیت المقدس جوړو او د هغه سا وخته هغه خپله کونټې خپلې ځلې ته ودروله ودرېد او پیریان لګیا دي مسلسل. هغه دومره کمعقل خلق دی، دومره کمعقل مخلوق چې سلیمان د شپې مو لاړ دی او د ورځې مو لاړ دی او دی په دې نه پوهېږي چې دی ژوندی دی او که مړ. دومره حس خو مونږ کې مشته دی چې مونږ په دې پوهېږو چې یو سړی به یو هفته مسلسل د شپې او د ورځې څنګه ودرېږي. یو داسې بیوقوف مخلوق، یو داسې انجان او جاهل مخلوق هغه یې په خپلو اوږو راسور کړی دی، مسلسل لګیاو. ما دلهم علی موته الا دابة الارض تاکل من ساته، هغې ته هېڅ پته ونه لګېده چې دی ژوندی دی او که مړ دی. هغې پوه شو چې وینو د هغه کونټه یې وخوړه، د هغه بوج په هغې راغی، نو هغه را پرېوت. فلما خر، کله چې را پرېوت تبینت الجن، خلقو ته هم پته ولګېده او جناتو ته، ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. که پیریان په غیب پوه دی، هغې هم پوه شو چې که مونږ په غیب پوه دی مونږ به په دې مصیبت کې نه وی ګرفتار. ستا په خیال په یو ځای کې وینو یو ورځ کې لګي، 2 ورځې کې لګي، هفته کې لګي، کافي وخت اخلي. دومره کمعقل مخلوق دی چې په دې نه پوهېږي چې دا سړی دلته کې ولاړ دی، دی ژوندی دی او که مړ، ویښ دی که اوده. دې ته څه شی جوړ کړی دی، بس په غیب پوهېږي، چاله کوډې راوباسي، چاله پیسې هم راوړي. یو عمل دی د کتابونو کې لیکلی چې داسې سړی کوي که نه نو هغه له پیریان پیسې راوړي. د یو مسلمان په حیثیت ځان په دې پوهول غواړي چې پیریان په پیسو څه کوي.
پیسې و زمونږ او ستاسو پکاري پیریانو سره پیسې د کم ځای نه راځي غلا کوي وچرته نه که هغوی څه کار کسب کوي او د هغوی پیسې یې هغوی څه لوی صوفي او لوی بزرګ هغه چې هغه ته دست غیب حاصل وي دست غیب وي صوفیانو په اصطلاح کې چاته علم ووایه او سارے مالې چې کوم دی د خپل بالغ د لاندې ګوره نو ستا بالغ لاندې به 1,000 او 2,000 روپۍ پرتې سمکار دی په صوفي جوړ شه او ویدي دا فلان کی آیت موکلین دي دا ولا هغوی راوړي الله بندګانو دا آیتونه موکلین وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کره به اور وځي ولې اور نه بلېده او سیدنا ابو ذر او سیدنا ابو هریره به د لوږې د وجې ولې بار راتلل او ولې به هغوی ټپکونه خوړل دا سری کم دین دی دا چې یو شی نه پیغمبر ته معلوم دی نه صحابه کرامو ته معلوم دی صحابانو ته معلوم دی چې دا آیت وایه نو موکلین دي د دې هغه موکلین به راځي نو تعالی پیسې درکوي دا شی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومو نه سیدنا علی ته معلومو نه سیده فاطمه ته معلومو رضی الله عنها اگر راله شکایت یې وکړه یا رسول الله تا سره بلا شی غلامان راځي مالم یو غلام راکړه زما لاسونه ډېر خراب شوي دي محنت باندې پیسو درک نه لګي یو غلام راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ماسوتن چې سملې سبحان الله الحمدلله الله اکبر 33 بار وایا دا ستا لپاره د غلامانو نه غوره دی ورته ونه وایي چې ته دا وایه نو پیسې به راځي ستا که رزق تنګي نو د هغې لپاره طریقه ده الله ته وژاړه الله نه وغواړه اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک دا ټول د شیطانې لارې دي او دا د نوم بزرګان دا خوري په دې دنیا کې چې دا جی د آیت موکل دی موکل څه شی دی په دې څه دلیل شته شریعت کې الله او د هغه رسول ویلی دي دی وسیع دا پلان کی سیب ویلی دي فلان کی سیب اصول لري چې هر یو چیز حق الجمیع بالکتاب والسنه ان وافقهما الا ارجان ہو پیرانی پیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی ہر یو چیز ہر قول اور ہر فعل د قرآن و سنت پا کسوٹے وګوره که د هغې برابري واخله او که نه برابر پرېږده دا غلط دی دا طریقه چې پلانې پیر صاحب وي پیر صاحب پیغمبر دی زمونږ خو دا عقیده ده چې خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی هغه نه رسته بل نبی نه راځي د دین هغه تعبیر به کولی شي کوم چې صحابه کرامو کړی دا د موکل او موکل صوفیانه عجمی سازش دی د اسلام خلاف د هیڅ چیز موکل نشته دی پیریانو په باره کې دا د خلکو غلط تصورات ما کتاب راغستو خو مانه پاتې شو فتاوا بزازیه فتاوا قاضی خان او دارنګې فتاوا عالمگیری درې واړو کې لیکلي دي چې که یو سړی دی هغه دا وایي چې زه په غیب پوهېږم خو دا سړی مسلمان نه دی ته بیا وایي که یو سړی دا وایي چې اعلمو باخبار الجان مال پیریان خبر راوړي پای پوهېږم هغې وي دی هم کافر نه هغې لپاره بیا دا آیت پیش کړی چې پیریان په دې نه پوهېدل چې زموږ مخې ته کوم سلیمان ولاړ دی علیه السلام د کې ساشته او که دی وفات شوی دی نو تعالی به نور څه معلوم کېږي هسې ګپې مه لګوه د عقیدې کتاب قرآن دی د خلکو خبرې نه وي چې پلانې وي پلانې وي الله تا در ټول نه ورکوټ ښکاري الله خپل کتاب کې ویلي دي چې الله کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین پیریان په غیب نه پوهېږي دا دروغ دي کاروبار دی محض دې کې یو عقیده هم زده کړه اوس عقیده دا ده چې بني آدم اولاړي خپې هم پرتي او دغلته کونټۍ هغه یخي دا وینا په کونټۍ باندې لګي لیکن د سلیمان علیه السلام په خپو باندې نه لګي دا ولې نه لګي د روزن روایتونه مو پیش کوه چې انبیا ژوندي دي موږ هم وایو ژوندي دي یې لپاره قطعي نص پیش کړه دلالت النص
وینا په کونټه لګېدل او د سیدنا سلیمان په خپو باندې نه لګېدل. ولې انبیاء کرام جسے مبارکې ځمکه نشي خرابول. د دې وجه حدیث خبر واحد نه دی، دا آیت کریمه ده، دا عقیده مسله ده. سیدنا دانیال علیہ السلام دا لاش مبارک صحابه کرامو په یو غار کې لیدلو. غار کې یو لاش پروتو، بالکل روغ رمټ وسره یو پرزه وه. هغې یو ماهر راوست، هغې ولوستل پې چې دا څه دي، هغې ویل دا دانیال علیه السلام دی. دا که دا زمانې د خلکو به هغه باندې لوی ګمبد جوړ کړی او هر سړی به هلته منجور وي، لیکن زمونږ دین دغه نه دی. سیدنا عمر بن خطاب وفرمایل سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تا چې دا لاش مبارک یو ځای دفن کړ او دې سره شپږو فرضي قبرونه جوړ کړ او دا پوشیده وساته چې هېڅ چاته پته ونه لګېږي چې دا من هوا. د صحابه کرامو طریقه دا ده، زموږ دا خوب وویني چې خوب کې مې دي بابا لیدلی دی، هغه ما وایي چې ما دې دی نه وباسه، ناسې یو فرضي قبر به جوړ شي. دا کم ځای دا څه شي اسلام دی. د قبرونو په ذریعه چې کم شرک خورېږي یا په بل څیز نه خورېږي. دا یو ډېره اسانه دنده ده، بس قبر خوا کې منجور شه تاوان به نه کوې، تعویذونه کوه په هغې پیسې اخله تاوان به نه کوې. دا خو دوه بنیادي څیزونه دي، په دې کاروبار کې تاوان نشته. دا د عقیدې مسله ده چې انبیاء علیهم السلام هغې د هغې لاش مبارک، د هغې جسد مبارک، د هغې جثه مبارکه ځمکه نشي خوړی. دا قرآن نه معلومه ده. لیکن نور عبرتونه هم شته انشاءالله، هغه وایو به، خو نن دپاره دغه کافي ده چې پیریان په غیب نه پوهېږي. د پیریانو اب ابلیس او بیا د هغې اب جان. ابلیس په دې کې څه دی؟ دا شیطان دی. ابلیس لومبنی پیری نه دی، بلکې دا لومبنی د الله ګناهګار دی، مجرم دی. دا کومو ته چې مونږه شیطانان وایو دا ټول د ابلیس اولاد دی، نور دا ټول د جان اولاد دی بنیادی طور. سوال آئی چې ابلیس په غیب باندې پوهېدو؟ که په غیب پوهېدی نو هغه به آدم علیه السلام ته سجده کړی. هغه ته دا علم نه و چې که زه سجده ونه کړم نو الله ما جنت نه وباسي. دا د قرآن واضح څیزونه دي. خلک کیسې ایسے وایي د قرآن قیسې ایسے مه کوه. که هغه په دې پوه وی چې الله رب العزت د دې حکم عدولی باندې ما جنت نه وباسي، سوال نه پیدا کېږي چې سجده نه وی کړی. لیکن دا علم دا هغه نه پټ ساتلی شوی و. او ما تېره م اشاره کړی وه، قرآن د الله په باره کې علیم او حکیم ویلی دی، نه یې پسې بیا د سیدنا آدم قصه ذکر کړی ده. د هغې وجه زموږ استادان دا وایي چې درې قسمه مخلوق دی: ناری، نوری او خاکی. ناری د اور نه پیدا جنات، نوری نور ملائک، او خاکی د خاورونه انسان. د دغې د ثابتولو دپاره قرآن مجید د سیدنا آدم او د ابلیس واقعه ذکر کړی ده چې آدم علیه السلام عالم الغیب نو، الله هغه علم ورکړو. ملائک هم عالم الغیب نو، ځکه چې د هغې نه یې تپوس وکړو انبئوني باسماء هؤلاء، هغې ویل موږ ته پته نشته. ابلیس ته خود پته نه و. بهر کیف دا قصه محض قصه نه دي، بلکې په دې مقصد دا بیانو چې د خلکو عقاید صفا شي. بس خو ختم شه. دغه یو ډېر اهم خبره چې د هغې ضرورت دی نن سبا، هغه بیا زده کول پکار دي. دا سنن ابي داود د زما په لاس کې. د سنن ابي داود کې یو خبره راځي، حدیث نمبر 481.
د قبله احترام د هغې عزت دا زمونږ د خلقو نه پاتې شوی دی. زمونږ خلق قبله طرف ته خپې خو نه اوږدوي بېشک، اگر چې دا ادب قرآن و سنت کې نشته. قبله ته خپې اوږدول یا نه اوږدول د دې نه قرآن و حدیث بحث نه دی کړی چېرته. دا د خلکو یو ذهن دی بس یوه دا ډنډې نه لړو، خو قبلې طرف ته توکاڼې توکل دا د خلکو یو عام جرم دی. د قبلې سه احترام نشته. دا حدیث کم چې زه وایم دا حدیث دی حسن لغیره. یہ حدیث کے راضی احمد یو صحابی دے من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغوی ان رجلا ام قوما یو سڑیو اغا دا قوم امامو. صحابی دے پیغمبر جوندے دے دا قوم امام دے. دا قوم دا امام با صحابی کے غیر صحابی ہوئی. مطلب دا یو صحابی دے دا قوم امام دے امامتی کولا فبسق فی القبلتین آغا قبلے طرف تا تکانی تکڑل. تسو عام کوئے پروام نہیں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظرو رسول اللہ علیہ وسلم قتل چی دے سڑی قبلے تا تکانی تکڑل. کلے چی فارغ شو نو رسول اللہ علیہ وسلم فرمائل لا یصلی لکم دا سڑے تاسو لے امامتی نہ گئی لرے کہ امامتین تو صدا وجہ تاسو گپ جوړ کړی دا خبره چې قبلې تو غاڼې تو کا پوزه سنوا نسواد خلک کې چولی ارخوا جدي وشتل سړیتوب ځکه مؤمنان شیخ دا دومره لوی ګناه ده چې رسول الله سلام هغه امام د امامتین لري کوي په دی باندې دې مستحق نه ده. فاراد بعد ذالک ای خلره کو میاش دو پس باغ بیا ویلی چې ما امام کې فمنعوه ناغي من کچنا واخبروه بقول رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې ملګرو هغه خبر ورکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ته قبله ته دکانې تو کې مونږ ته امام کو نه. فذكر رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال نعم لاړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر یاد کنا ورته او دا ما ویلی تاسو غب جو کړي امامتین هم غب جو کړي مسلمانان هم غب جو کړي. موږ صاف ویلی سو لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ځان نه چې پرده لري کې نو قبله ته شا کول او مخ کول دواړه ګناه ده. تا مکوي باتروم کې تاویږي راتاویږي داسې کې قبله په احترام ته نه پوي. بیا صحابی وی انہو قال ما ته یادیږي دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې ما زکه دا ویلیو چې تب امامتی نه کہے چې انک ذیت الله ورسوله تا الله او دا رسول الله اذیت ورکړل تکلیف دې ورکړل. د قبله د احترام خیال ساته ها کتخپی وګدې کې نه دا ادب نه لري بے ادبیم نه رخ دې باره کې شریعت سره دی ویلي کوم شی چې شریعت کې نه راغه ښکارا وای دا شریعت کې نشته. زمونږ دین کې د قبله د احترام دا شی نشته. زما د وینا دا مطلب نه چې ته قبله ته خپې وګدې کا وسمله ما دا نه دی ویلي. دائم دا احترام قرآن و سنت کې نشته. کم چې نشته نه پای خدمره کلک ولاړې چې انتها نشته راغی او چې کم ثابت دی او دا غیر سره پروا نشته لکه مهرباني کوي قبله طرف ته دګاڼې متو کې دا تنبیه دا په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي د امامتین او باسي تر امامت مستحق نه چې یو سړی د امامتین رسول الله صلی الله علیه وسلم وباسي استاد خیال دا به ورکوټه جوړوي کنه اول خو نسوار کوي ما په دې کولو پوه نه شو خلک ډوړې خوري چیس کی نسوار کول څه دوی دا خو نه خوري انس کی څه فضول و د سیزه وس اول خدا پریګ دی وجه د دې دا چې دا د انسان د هلاکت باعث جوړي د ډیرو خلکو د خلی کینسر جوړ شوی په دې
د ډېرو خلکو د معدې کینسر جوړ شوی دی، په دې مړه شوي. قرآن قاعده ښودلې ده په خپل لاس خپل ځان هلاکت ته مه رسوئ. دا هلاکت باعث دی، په دې دا حرام دي، دا حلال ملال نه دي. دا ګپ لګي، دا کم علما یې چې نه ورته حلال په دې وجه وي چې هغې یې کوي. که جایز والی څه نشته دی. هلاکت نه ځان ساتل واجب دي. دا د انسان د هلاکت باعث دی. دې ته حلال ویل مناسب نه دي. د سوار اول کوې ما که کوې نو مهرباني وکړې قبلې طرف ته یې مه توږې. عام حالاتو کې هم قبلې طرف ته تو ګاڼې مه توږه. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.